یو حبشي صحابي د حبشې د خلکو د سر ویښته کلک وي ګلګوتې وي هغې کې لاره نوځي په هغې ګمز نه واري کېږي ګلګوتې ویښتې کلک ویښتې وي او رسول الله مبارک چې به ویښته غټ ویښته ساتلي وو د پوسکې عمره یاده دي 60 د نیمې پورې به د رسول الله مبارک غټې غټې زلفې به مزېدارې او عایشه صدیقه فرمایي د دې زلفو په دې منځ کې به دلته لاره ویستې وه لاره او په هغې کې به اکثر خوشبو مچولې وه عطر به پکې اچول مزېدار نو ویښتو کې به یې لاره ایستې وه او زلفې به د رسول الله مبارک غټې نو دغه صحابي راغی د حبشې دا صحابي او د رسول الله مبارک دې ویښتو ته ګوري یاره زما دا ویښته خو د رسول الله مبارک غوندې نه دي رسول الله مبارک غټ ویښته پرېښي دي او منځ کې یې لاره ده نو دی به کور ته لاړ او ګمنځ به یې راواغېشته او ځان ته به یې آینه ونیوه په دې ویښتو کې به یې ځان له ګمنځ واله نو نه به یې ستړی شو چې ځان له به دې منځ کې لار وباسم خو لار کوم ځای وځي ګلګوتې ویښته خو سخت ویښتي په سر کې لار نه وته د ما عزتمند یو ورځ شوه 2 ورځې شوې 3 ورځې شوې ډېره خواري وکړه خو په منځ کې لار نه وته نو یو ورځ کور کې ناست دی ښه عجیبه خبره ده او ځان ته یې شیشه نیولې ده آینه ګمنځ سره ده او د ویښتو کې لار وباسي لار نه وته نو بیبي یې لګیا ده په اور باندې پخلی کې کټوۍ لغه کړې ده بس دې اور ته یې خیال شو نو یو اوسپنه یو سسپار یې راواغېسته او هغې په دې اور کې کېښود چې هغې ښه ګرم کړم سور یې کړ نو راواغېسته او عینې ځان ته ونیو په دې منځ کې دا ګرم اوسپنه راښکله ښځه ورته وویل لکه دا څه کې وی یاره دې ویښتو کې مې لار نوځي د ما د ویښتو کې لار وباسم چې د ما د سر دا ویښتو دا لار د رسول الله مبارک په شانتي شي وځي نه نو ویښته سختې ګلګوتې دي نو بس دا مې ذهن ته راله چې دې اور کې یو سیخ ګرم کا دې سر کې راهګه دا ویښته هم وسوځي او دا سرمن به اوس وځي نو بیا پکې ویښته نه راخېږي نو لاره پکې جوړه شي نو ځان یې هغه اوسپنه ګرمه شوې په دې سر کې راښکله او ځان یې په ویښتو کې لار وویسته دا اوس د هغه عشق و اگر چې دا کار مناسب نو ځان ته تکلیف او ضرر به نه رسې ځان به زخمي کې نه خو دا هغه عشق او مینه محبت دومره زیات شو دومره عشق او مینه محبت زیات شو چې دغه خواردارو خیال لا نړو چې دا په اور باندې ځان سوزول دي ځان ته تکلیف رسول دي هغې ته یو توجه برابر نه وه هغې ته یو ذهن جوړ نه شو د رسول الله مبارک مینه محبت او د رسول الله مبارک اتباع په دومره غالبه شوه چې هغه ګرم سلی او هغه ګرمه اوسپنې په تندي کې په سر کې راکړه او په ویښتو کې ځان له لار وویسته او د سر ویښتې د رسول الله مبارک سر برابر کړل صحابو د عزتمندو د رسول الله مبارک داسې تابعداري کړې صحابو د رسول الله مبارک د سنتو داسې خیال ساتلی دی او نن سبا مونږه سنت پرېږدو زما عزتمندو